د ملګری تپوس کړی دی چې د مړو دپاره قرباني کیږي که نه کیږي. جواب د هغې دا دی د مسله کې لږه وضاحت کوو لکه چې اوس د اختر را روان دی په دې کې خلک دې تپوسونه کوي. د مړو دپاره قرباني کول په دې کې د بعضې علماو قول خو دا دی چې کیږي لکه څنګه چې عام صدقه د هغې نه کیږي نو بس دا قرباني هم د هغې د طرف نه کیږي. په دې کې دویم قول هغه دا دی چې د مړو د طرف نه قرباني نه کیږي. په دې کې یو صورت هغه صرف دا دی چې یو مړي د مخکې په ژوندانه کې وصیت کړی وي چې که زه مړ شم زما د طرف نه به تاسو قرباني کوئ نو بیا د هغه طرف نه یو قرباني یو ځل سړی وکړي او وصیت ولا نافظ کړي نو خیر دی هغه بیا صحیح ده. خو دا وصیت چې کومې ده په سلو استعمال کړي په مخه باندې خو څوک قرباني د هغه طرف نه کوي سلو استعمال کړي په 3 استعمال کړي به د هغه نه قرباني کېدلی شي. یو دایمن او همیشه لپاره هر کال د مړي طرف نه قرباني کول دي بلکې بعضې خلک داسې کار کوي چې هغې ښه مالداره خلک یې ځان له قرباني نه کوي او دا د مور و پلار دپاره کوم وایي. دا طریقه بالکل غلط ده دا صحیح نه ده. د هغې یو څو دلایل دي. یو دا دلیل دی قرآن کریم کې الله ذکر کړي و لیس للانسان الا ما سعی د انسان دپاره نشته مګر هغه څه چې د په خپله باندې کوشش کړی او اوس چې کله دی وفات شو نو بس د کوشش ختم شو مګر صرف هغه چې کوم صدقه جاریه هغې بېله خبره ده. دویم دا دی چې حدیث صحیح کړه هغې د مسلم دی مات ابن آدم ان قطع عنه عملو انسان چې کله وفات شي د هغه نه اعمال کړ شي الا من ثلاث مګر درې شي نه دي چې پای کې صدقه جاریه ده علم دی چې هغې نه فایدې اخیستلی شي یعنې کوله د هغې لپاره دعا غواړي. او دریم دا دی چې د نبي صلی الله علیه وسلم په دور کې چېرته دا ثابته شوې نه ده چې صحابه کرامو هغې د خپل مور او پلار چې کوم وفات شوي د هغې د طرف نه قرباني کړې ده چې کوم مسلمانانو که چېرته دا داسې یو جایز عمل وي او داسې د ثواب کار وي نو صحابه کرام مبارک ابن کثیر دا قاعده ذکر کړې ده چې کل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة فهو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليه. هر قول او فعل چې صحابه کرامو نه ثابت نه نو هغه بدعت وي ځکه که چېرته دا کار غوره وي نو هغې به ورته وړاندېوالی کلی وی وایي هغې یو خصلت او یو د خیر کار نه پرېښودلی مګر هغې ته دوی وړاندېوالی کړی دی نو په کار چې دا د هغې نه هغې ثابت وي چې هغې دا کړي وي. او کوم روایتونه چې په دې باب کې خلک ذکر کوي چې نبي صلی الله علیه وسلم دوه ګډه لار کړي چې یو زما د امت د طرف نه دی بل چې کوم دی د ځانه طرف نه دی او زما په امت کې د هغه چا طرف نه دی چې هغې قرباني نه یې کړي ټیک شو. نو د دې روایت بعضې خلک استدلال کوي دا خصوصیت د نبي صلی الله علیه وسلم دی وجه دا ده خو دلیل خصوصیت دا دی چې یو ګډه دا ټول امت نه چې په کروڑونو په اربونو امت دی د نبي صلی الله علیه وسلم مسلمانان نو یو ګډ د هغې نه څنګه کافي کیږي دا د نبي صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی دا په ثواب کې مراد دی. دا مطلب نه چې قرباني د هغې طرف نه وشو بل دا دی چې خلک خو لا پیدا شوي نه د هغې د طرف نه نبي صلی الله علیه وسلم قرباني کړې ده نو د مړو طرف کوم چې پیدا شوي د هغې د طرف نه معدوم نه څنګه قرباني کېږي دا خصوصیت د نبي صلی الله علیه وسلم دی. بل دا چې کوم روایت خلک پیش کړي د علي بن ابي طالب رضی الله عنه ترمذي کې چې ماته نبي صلی الله علیه وسلم وصیت کړی دی چې زه به د هغه طرف ته قرباني کوم دا خو روایت خو لاول ثابت نه ځکه ابوالحسنه رأی پکې دی مجهول او حنشي رأی پکې دی هغه ضعیف راوي دی او کمزور روایت ته خو بالفرض ثابت هم شي دا علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته نبی صلی الله علیه وسلم خاص وصیت کړو بل چاته نه ویلي خو صحیح تحقیق دار چې روایت سندن ضعیف ته کمزور دی په دې باندې استدلال هغه نشي کېدلی لہذا د مړو طرف ته قرباني کولو دا ثابت نه دي. پاتې شو بچی چې کوم قرباني کوي کنه هغه د ځان نیت کوي خو دا د نیت په کې هم سره کوي چې د ثواب د زمو مور او پلار ته ورسیږي ځکه الولد من کسب بی اولاد د مور او پلار کسب دی هغه چې کوم نیک عمل کوي خود به خدای د ثواب رسیږي لیکن چې مستقل دی د پر قرباني غسل دا ثابت نه دي.